أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا إني بما تعملون عليم وإن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاتقون فتقطعوا أمرهم بينهم زبرا كل حزب بما لديهم فرحون فذرهم في غمرتهم حتى حين أيحسبون أن ما نمدهم به من مال وبنين نسارع لهم في الخيرات بل لا يشعرون صدق الله العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب زدني علما سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم سورة مؤمنون اتلسم سپارہ آیات نمبر 51 يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا إني بما تعملون عليم يا أيها الرسل اے پیغمبرانو کلو خورئ تاسو من الطیبات د پاکو او عمدو سیزونو نه واعملوا صالحا او تاسو نیک عمل کوئ. نو دلته ذکر د انبیاء علیهم الصلاۃ والسلام وشو او حکم اغه ته وشو خو مراد ته ټول امت ته ټول انسانان دي چې انسانانو تاسو خورئ من الطیبات پاک سیزونه وعملوا صالحا او نیک عمل کوئ. طیبات طیبو دا پاک او عمده سیستویلی شي چې یعنی ټول سیزونه چې کوم حلال سیزونه دي نو دا ټول طیب دي حلال دي. یعنی حلال چې یو سیز الله تعالی حلال کړی او طیبو چې د انسان نفس خوخي د انسان چې کوم نفس ته د انسان چې کوم طبیعت ته هغه خوخي نو چې د اساس په دوه نو چې کوم حلال سیزونه دي نو دا پاک دي او طیب دي. او چې د حرام سیزونه دي نو دا حرام دي او پلید سیزونه دي. دا د انسان عقل چې کوم عقل والا خلق دغه دا نه خوخي عقل دا تقاضا کوي چې د اساس پلید ته دا د انسان د خوراک قابل نه دي. دلته الله تعالی حکم کو یا ایها الرسل اے پیغمبرانو کلو خورئ من الطیبات د پاک سیزونو نه برغي ورپسې حکم کو واعملوا صالحا او تاسو نیک عمل کوئ. علماوی دی کې دې طرف د اشاره ده چې کوم پاک خوراک سړی وږي نو نیک عمل ته په دې کې ډیر لوی دخل دی چې د سړی خوراک پاک وي نو دی به خامخا بیا نیک عمل کوي. نیک عمل کې به ته اسانی وي او چې د یو سړي خوراک خراب دی نو دی به د نیک کار اراده کوي خو دی هغه شانتي بیا نشي کولی. د دې وجې نه حدیث مبارک کې راځي چې یو کس وي خواره واره ویښته وي مسافر وي دوړې به پرې لګېدلې وي الله ته به یې داسې شت کړي خدای ماله دا وکړي خدای ماله دا وکړي خدای او د ده به خوراک د حرامو اغوستل د حرامو سکل د حرامو هر یو څیز به د حرامو نو د ده دعا بیا چېرته قبلیږي نو نه دعا قبلیږي نه عمل قبلیږي. د عمل د قبولیت لپاره لومبنی شرط دا دی چې ده کم سے کم حلال خوراک ایمان دی ایمان سره بیا پاک خوراک دی چې د په خېټه کې حرام پروت وي نو حرام سیز چې په خېټه کې پروت وي نو د لومبی نیک عمل کولی نشي او کوي کی نو دغه نیک عمل قابل د قبولیت بیا نه وي. د دې وجې نه لومبي سیز الله تعالی ذکر کو چې تاسو خوراک پاک کړئ پاک خوراک وکړئ. نبی علیه السلام فرمایي چې کومه غوښه دا په حرامو سره تربیت عمومي په حرامو سره پرورش عمومي په حرامو سره دغه غوښه غټه شي یو انسان تربیت په حرامو سره وشي نو نبی علیه السلام فرمایي د ده دپاره د جهنم اور ډیر مناسب چې دی د جهنم اور ته لاړ شي. نو د پاک خوراک د دې اثر به دا وي چې انسان به نیک عمل کوي
او چې مشتبه او حرام خوراک وي د دې عمل به دا وي چې دته د نیکۍ توفیق نه ملوي. د دې وجې نه امام شافعي رحمه الله یو بیر خپل شاګرد امام احمد بن حنبل رحمه الله تعالی هغه چې کوم دی را طلب کو راوی غوښتو زما خواله راشه. نو چې کله امام احمد بن حنبل رحمت الله علیه د امام شافعي صاحب رحمت الله علیه خواله راغی نو دا غي نه مخکې امام شافعي صاحب رحمت الله علیه خپل بچو خپل کور والو ته د امام احمد بن حنبل ډیر صفات بیان کړي چې دا د سلوي بزرګ دی او دا د سلوي بزرګ دی او د الله سره د تعلق دی او ډیر صفات د امام احمد بن حنبل بیان کړي. نو چې کله امام شافعي رحمت الله علیه دی راوغوښتو دی راغی نو امام احمد بن حنبل چې کله په دسترخوان باندې کېناستو نو بس ډوډۍ ته ونښاتو نو هغه ټول لوښي چې کوم دی ښه صفا کړه ډېر زیات خوراک یې نو چې کله امام شافعي رحمت الله علیه هغه لوښي کور ته وړو نو هغه زنانه وایي دا څنګه امام دی او دا څنګه بزرګ دی د اولیاء شان خدا د شي به کم خوراک کوي. چې کله انسان خوراک کم کوي د دو بیا خوب کمی د دو په عبادت کې بیا زړه لګي نو ته خو دا دومره خوراک وکړو دا خو د اولیاء شان نه دی. د اولیاء شان دا نه دی چې ډېر خوراک وکړي او نه د علماو دا شان دی چې ډېر خوراک وکړي. نو هغه کور والی شکیان شو بیا ورله امام شافعي رحمت الله علیه کور کې لور یا بیبي لوټه ډکه کړله کوزه ورته وی چې دا کله دی ود کېږي خواته ورلګېده ځکه د اولیاء شان دا دی چې په تهجد خامخا کوي نو هغه لوټه یې ورته کېښوده او امام شافعي رحمت الله علیه سار شو نو بس هغه لوټه دکه شاندې پرته وه. امام شافعي رحمت الله علیه چې سار راغی هغه ډکه لوټه یې کور ته ووړه نو زنانه نورې شکیانې شوې دا له څنګه امام دی دا له څنګه ولي دی د الله چې د تهجد نه دی کړی مونږ له لوټه ډکه وړې وه هغه ډکه په ډکه باندې راغله دغه. نو امام احمد بن حنبل رحمه الله د امام شافعي رحمت الله علیه فرمایل د امام شافعي رحمت الله علیه د استاد او امام احمد بن حنبل رحمه الله د شاګرد د خپل شاګرد ته فرمایل ورته وی تاسو سره دا معاملې د کوم وخت نه شوی ته ډېر نیک وي تا خو خوراک هم کم کو تهجد به هم کم کول اوس د خوراک هم ټول لوښي دې صفا کړو او دویمه دا چې لکه د تهجد دپاره موږ ته توبې ښیو تهجد دې هم نه دي کړی او کور کې زنانه شکیانې شوي دي چې دا څنګه نو تا کې دا عادت ته کله نه راغلی دی او ته د کله نه د نیکۍ د اعمال دا پرېښي دي. امام شافعي رحمت الله علیه ورته فرمایل ورته وی حضرت خوراک مې ډېر په دې وجه باندې وکړو چې زه کله ستاسو په دسترخوان باندې کېناستم نو ما ته الله تعالی د ستا د پاک خوراک هغه چې دا ډېر زیات حلال او ډېر پاک خوراک و ځکه چې د امام شافعي رحمت الله علیه بیبي یا لوڼو پوخ کړی نه خو په اودس کې پوخ کړی هغه په ذکر پوخ کړی نو یو خوراک چې کوم دی حلال دویم برکت پکې په ذکر سره راغی په اودس سره راغی نو ما چې د خوراک ته وکتل نو په دې خوراک کې ناشنا انوارات په دې خوراک راورېدل ما وی چې داسې حلال او طیب خوراک تا ته بل ټیم نه میلاوي نو هغه ما ډېر زیات وخوړو او دا تهجد چې مې نه دی کړی نو د هغې خوراک اثر دا و د هغې پاک خوراک اثر دا و چې بیګانه شپه ما ټوله شپه عبادت کې تېره کړې ده ټوله شپه ما د قرآن نه مسایل راوکاږلي دي په بیګانه شپه کې ما د یو آیات نه سل مسلې د قرآن د یو آیات نه مې سل مسلې راوکاږلي دي او تر ساره پورې ما له خوب نه دی راغلی نو دا د هغې پاک او حلال خوراک برکت دا و چې ما له خوب هم نه دی راغلی او د دغې خوراک د وجې نه الله تعالی ما ذهن کولاو او ما د قرآن د یو آیات نه سل مسلې چې کوم دی راوکاږي نو چې خوراک پاک وي نو د دو بیا اعمال هم ټیک وي د دو بیا عبادت کې ډوم لګي د دو بیا نیکۍ ته شوق هم پیدا کېږي د دې وجې نه الله تعالی د عبادت نه ټولو نه ډومبې حکم د پاک خوراک کړی دی چې ستا خېټه کې خوراک پاک پروت وي نو ستا بیا عبادت ته ډوم کېږي او عبادت په الله تعالی په نیز قابل قبول او چې خوراک حرام وي نو ته یو عمل نشي کولی او کو کوي نو پای کې به جان نه وي هغه به قابل قبول نه یا ایها الرسل اے پیغمبرانو کلو خورئ من الطیبات د پاکو سیزونو حلالو سیزونو نه واعملوا صالحا او نیک عمل کوئ انی بېشک زه یعنې الله بما په هغه څه باندې تعملون چې تاسو یې کوئ علیم پوهه یم تاسو چې کوم عمل کوئ نو الله وی زه پې پوهه یم کو په پټه کوئ کو په ښکاره یې کوئ او کو پاک خوراک کوئ کو ناپاک خوراک کوئ په دواړو باندې زه خبردار یم وان هذه او بېشک دا امتکم امت ستاسو امتا واحدتا یو امت دی
ستاسو امت ستاسو دین یو دین دی دلته امت نه مراد دین دی ځکه امت معنی جماعت او ډلې ته ویلی شي خو بعض ځایونو کې د امت معنی په دین سره هم کړې ده قرآن مجید کې الله تعالی فرمایي وجدنا آباؤنا على امت مو خپل نیکونه په امت باندې یعنی په دې دین باندې وګڼتل نو دلته کې معنی د دین ده وان هذه امتكم او بشک دا دین استاسو امه واحده یو دین دی وانا ربكم فاتقون وانا ربكم او زه رب ستاسو یم فاتقون بس تاسو زمانه ویریږئ دا دین ټول یو دین دی اصول د حضرت آدم علیه السلام نه راواخلي تر رسول الله صلی الله علیه وسلم پورې چې کوم اعتقادیات دي کوم اصول دي یعنی توحید د الله تعالی رسالت دغه رنګ چې کوم دی قیامت او آخرت دا ټول اصول دي او دا اصول د ټولو انبیاء علیهم السلام یو په فروعي مسایلو کې بیا اختلاف د چا په کې منځونه 50 د چا په کې 50 د چا په کې د حج یو طریقه وا د منځ بل طریقه وا خو چې کوم اصولي مسایل دي اصول دي اعتقادیات دي نو هغه د ټولو یو نو الله وی دا ټول ستاسو یو دي ستاسو د دین د ټولو یو دی چې الله یو دی دا د ټولو د آدم علیه السلام نه راواخلي تر نبی علیه السلام په ټولو دغه یو خبره وه چې الله یو دی د سره هیڅ څوک شریک نشته قیامت حق دی دغه رنګ عذاب د جهنم او د دوزخ او د جنت دا حق دی دا ټولې په ټولو دینونو کې دغه یو خبرې وي اصولي ټول یو خبرې وي البته په فروعي مسایلو کې بیا اختلاف واحدة وانا ربكم او زه رب ستاسو یم فاتقون بس تاسو زمانه ویریږئ فتقطعوا نو دوی جدا جدا کړو امرهم خپل دین بینهم په خپل منځ کې زبرن ټوکړې ټوکړې نو دلته کې دا د یو اعتراض جواب دی چې الله تعالی او فرمایي تاسو دین یو دی او ټول پیغمبرانو ته فرمایي تاسو د ټول دین یو دی نو د دین کې بیا د اختلاف ته کوم نه راغی دا شرک ته کوم ځای نه شروع شو دا بدعات ته کوم ځای نه شروع شو نو دا فتقطعوا نو دی جدا جدا کړه د خلکو په دې کې چې کوم ماده فرستو عالمانو چې کوم دنیوي عالمانو او علماء سوچ ورته وی د بنی اسرائیل هغه چې هغه دین چې کوم دی د خپل تابع کړو نو دغه خلکو د دنیا پرستۍ د وجنه په دې کې اختلاف پیدا کو په دې شرک باندې دی وجنه خلک راولګل نور دین یو د ټولو خدا خلق پکې راغل نو دی بیا غ دین ټوکړې ټوکړې کو فتقطعوا نو دوی جدا جدا کو امرهم خپل دین بینهم په خپل میانس کې زبرن ټوکړې ټوکړې زبرن ټوکړې ټوکړې کو ټوکړې ټوکړې کل حزب هر یو ډله بما په هغه څه باندې لدیهم چې د دوی سره وو فرحون خوشاله وه نو هره ډله په خپل دین باندې خوشاله وه دا مشرکان په دنیا کې په خپل دین باندې خوشاله دي زمونږ دا دین ټیک دی دغه رنګ عیسایان په دې دور کې هغوی په خپل دین کې خوشاله دي نو هره ډله په خپل دین باندې خوشاله وه او دین یې ټوکړې ټوکړې کړی وو نو کوم دین چې حق وو نو هغه یې پرېښی وو او ځان نه چې کوم دې خبرې په دین کې ور شاملې کړې وي او په هغې باندې بیا عمل کو فذرهم نو نبی علیه السلام ته الله فرمایي فذرهم پس پرېږده دوی لره فی غمرتهم د دوی په ګمراهۍ کې په دې باندې غم مه کوه ته د خپل دعوت او تبلیغ ورکړی دی اوس چې دی ایمان نه راوړي په دې باندې غم مه کوه په دې ګمراهۍ کې چې کوم دی پرېږده حتی حین تر یوې مودې پورې موده یا د دنیا عذاب تی مراد دی او یا تی آخرت قیامت مراد دی یا تی مرګ مراد دی ایحسبون آیا دوی ګمان کوي انما چې بېشکه نمدهم به موږ مدد کو د دوی من مال په مال سره و بنینا او په زامنو سره په دې باندې چې دا عذاب نه راځي او الله تعالی دی له مال او چې کوم دی زامنو جیدادو د دنیا خوشحاله دی ورله ورکړي دي نو دی په دې کې په دې مغالطه کې پرېږدي چې موږ شرطه په حقه یو نو الله تعالی فرمایي چې دی دا ګمان نه کوي چې دی په حقه باندې دی او د الله تعالی عذاب به نه راځي بلکې دی چې موږ کوم زامن ورکړل دي کوم بچي ورکړل دي د مال او دولت کوم ورکړی دی نو دا د دې د رانیولو دپاره دی او د دې مثال زموږ علما دا ورکوي چې کله سړي کور کې منګکان ډېر شي
او ټول مشوره وکړي هر دې لپاره پنجره راوړو غواړي نو پنجره راوړي بای کې ورته سموسه هم کېدي پکوړه ورته هم کېدي پراټه ورته هم کېدي او دا منګک چې د بار نه ګوري نو بس وي ورتللي او زما مسجد نو دا منګک څوک پوهه کولی نه شي که ته ورته ډېر ووایې چې دا ستا د نیولو دپاره دي وینه ما ته په نظر باندې ښکاري که نه نو چې کله دا منګک د دې پنجرې نه خپه ور واړي او هغه دروازه پسې کلکه شي ټک وکړي نو دلته بیا سموسه هم پرته ده پکوړه پراټه هم پرته ده بیا دې خوراک نه کړي بیا دې د وتو لار ګوري خو بیا د وتو لار د ده دپاره نه هغه ټولې خبرې بیا رښتیا شي دکه شان الله تعالی چې د کافرانو لکه مال او دولت د هر څه ورکړي دي نو دوی خو ته ډېر پوهېږي چې ستا د نیولو دپاره دي خو دوی وینه ګوره موږ ته په نظر باندې ښکاري دا خو الله تعالی په موږ باندې سود او فرزونه کړې ده نو دوی نه مني خو چې کله د مرګ فرشته راشي نو په هغه ټایم کې دوی بیا ټول مني خو بیا پسې پنجرې هغه ور کړس کړي بیا دوی د وتو لار ګوري او دوی بیا وایي دا هېڅ زموږ نه دي په کار خو په هغه ټایم کې بیا توبه نه قبلېږي او دوی بیا دوی ډېر پوه شي خو دغه پوهه دوی دپاره بیا کار نه کوي نو دا وجه الله تعالی فرمایي چې دوی خو دا ګمان کوي چې موږ له زامن راکړي دي مال او دولت یې راکړی دی او موږ له ملکي راکړی ده موږ له چې کوم دی مال او دولت راکړلی جایداد یې راکړی دی نو دا د الله تعالی موږ خوښ یو نو دا د الله تعالی خوښ نه دا د نیولو دپاره دي الله خو رانیسي چې تاسو په دې کې ښه مست شئ بعضې وخت کې د خلکو یو سړی ښه په ګناهونو کې مبتلا دی او هغه باندې الله تعالی دا پیسې سمې راوري خلک وي په دا الله ډېر لوی رحم کړی نو دا د الله تعالی رحم نه دی دوه قسمه امتحان دی یو د غریبۍ امتحان دی انسان ګناهونو کې مبتلا دی الله به غریبي راولي غریبي پرې راولي دې ټیک نشي الله به مالداري راولي بیا هم دې ټیک نشي نو دا علما وایي چې دا امتحان د مالدارۍ او د فراحۍ د امتحان دا ډېر خطرناک دی ځکه د دې نه پس بیا الله تعالی مهلت نه ورکوي فوراً یې الله تعالی رانیسي نو په دې مغالطې کې تاسو مه پرېوځئ کوم مال او دولت چې درکړي دا ستاسو د نیولو دپاره دی ظالمانو پوه شئ ایحسبون آیا دوی ګمان کوي انما نمدهم به چې بېشکه موږ مدد کو د دوی من مال په مال سره و بنین او په زامنو سره نصارع لهم نو موږ تادي کو د دوی دپاره فی الخیرات د نیکۍ په کارونو کې د نیکۍ نه د خیر کارونه موږ تادي کو په دې کې چې دوی ته موږ مال او دولت ورکو د څه دپاره چې دوی په دې ګمراهۍ کې ښه مست شي او چې کله دوی ښه مست شي دوی به الله را باندې چې کوم دی رحم کړی دی او ښه په ګناهونو کې مبتلا شي نور په ګناهونو کې مبتلا شي نو دغه څیزونه او بیا د دې دپاره نور چې کوم دی د خطرې سبب جوړېږي او نور به د الله تعالی عذاب به دې باندې سختېږي نو د دې وجې نه الله تعالی فرمایي چې موږ جلدي کړو چې دې ته د خیر څیزونه ورکړو یعنې مال او دولت او زامن ورته ورکړو د خوشحالۍ څیزونه ورته ورکړو نصارع لهم فی الخیرات موږ تادي کړو د دوی دپاره فی الخیرات د خیر په څیزونو کې د مال او دولت په څیزونو کې بل لا یشعرون بلکې دوی نه پوهېږي دوی په دې باندې نه پوهېږي چې په دې موږ الله تعالی رانیسو که د الله تعالی رحم دی په دې خبره باندې نه پوهېږي بس یا ایها الرسل ای پیغمبرانو کلو خورئ من الطیبات د پاکو څیزونو نه وعملوا صالحا او نیک عمل کوئ انی بېشکه زه یعنې الله بما په هغه څه باندې تعملون چې تاسو کوئ علیم پوه یم وان هذه او بېشکه دا امتکم دین ستاسو دی امتا واحدتا یو دین دی ستاسو وانا ربکم او زه رب ستاسو یم فاتقون پس تاسو خاص زمانه ویریږئ فتقطعوا نو دوی جدا جدا کړو امرهم خپل دین بینهم په خپل منځ کې زبرن ټوکړې ټوکړې کل حزب هر یوې ډلې بما په هغه څه باندې لدیهم چې د دوی سره وو فرحون خوشحاله وو کم کم اعمال چې دوی کول په خپل دین کې به باندې خوشحاله فذرهم پس پرېږده دوی لره فی غمرتهم د دوی په ګمراهۍ کې یا په خپلې ګمراهۍ کې حتی حین تر یوې مودې پورې ایحسبون آیا دوی ګمان کوي چې انما نمدهم به چې بېشکه موږ مدد کو د دوی من مال په مال سره و بنین او په زامنو سره نصارع لهم موږ تادي کو د دې دپاره فی الخیرات د خیر په کارونو کې بل لا یشعرون بلکې دوی نه پوهېږي سبحان الله بحمده سبحانک اللهم بحمدک نشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين